الله جل شانو فرمایي لا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې کېږئ هم. مطلب دا دی زنا چې څومره لارې دي دا ټولو نه ځان وساتئ. زنا لارې کوم دي؟ زنا لارې هغه سترګې دي انسان. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل چې داسې لذت او داسې کامیابي او داسې سکون او داسې آرام نه ما په مونځ کې لیدلی، نه مې په جهاد کې لیدلی، نه مې په علم کې لیدلی، په هېڅ څیز کې مې نه دی لیدلی کم سکون او آرام او اطمینان چې ما ته د سترګو په حفاظت کې الله جل شانو نصیب وکړي. سترګو دا حفاظت دومره عجیبه څیز دی، دومره عجیب. داسې یو لوی انسان د هغه به دا خبرې کوئ. لذت په دې کې دی. بدنظرۍ کې انسان ته لذت محسوسېږي، خو دا لذت په دې ځان عادت کوي چې د بدنظرۍ نه د بچ کېدو کم لذت دی دا څومره دی. دا په سټارټ کې پته نه لګي، خو چې انسان عادت شي بیا ورته پته لګي. انسان ته چې څنګه په غلط عادت کې مزه راځي دغه شان بیا په دې صحیح عادت کې ورته مزه راځي. انسان له ولې بدنظرۍ کې مزه ورځي، ولې بدنظرۍ کې یو مزه محسوسوي؟ د هغې وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دی عادت شوی دی د هغې ګن سره، د دې ګن نه روباسه پاکې دی که بیا هغه ناپاکه پته بده لګي، بیا خو تکلیف. نو مخکې نه څه وکړه الله جل شانه ورفو وټی ورته وویل ولا تقربوا الزنا، ته زنا ته مه نږدې کېږي.